چې پښتانه به دې وخت کې محفوظ وي، بلکې زه دا ګڼم چې د پښتنو په خاوره یو وارې بیا د زورورو قوتونو سودا شوې ده او د هغې سودا په نتیجه کې زه دا اینم چې دې ځل ډایرکټ پښتونخوا خو تش پښتونخوا به نه دې ځل پاکستان به د دې ځل نشي بچ کېدی، دا خبره زما یاد ساتئ. نو کو تاریخ ګورو، دا هر څه ګورو، کولډ وار باندې نظر اچو، دوه فورسز وو، یو خوا امریکا وه بل خوا روس وو، منځ کې خاوره د افغانستان استعمال شو. بدقسمتۍ نه فاسټ فارورډ 50 کاله پس کو موږ ګورو روس بدل کړه چین، د چین او د امریکې مسله ده، په هغې کې افغانستان هم دلول دی. هغه خو په افغانستان کې دی وخت موږ او تاسو ته په دې مازغه خلاص چې په افغانستان کې دی وخت د امریکې نماینده حکومت ناست دی او اوس خو خبرې ښکاره شوې په حجازونو کې ورله ډالرې را روانې او په پاکستان کې چې زه بیا کوم حالات وینم نو الله دې نه کړي، خو که چېرې را روان دا غویمه جوړېږي د ولي خان بابا خبره د اتیانو دا جنګ جوړېږي نو زمونږ کردار هماغه رقم چې 50 کاله مخکې وو. 50 کاله مخکې موږ بله خاوره استعمال کړه، دې وخت داسې حالات دي چې زموږ خپله خاوره به دی کې بدقسمتۍ نه راځي، ځکه چې نن ټوله مسله د ګرمو اوبو ده، هغه هم د ګرمو اوبو وه، اوس هم د ګرمو، مسله هم یو ده، خو هغه د افغانستان په لاره وه، دا د پاکستان په لاره ده. ستا سی پیک ستا دپاره د ټول نه لوی پرابلم هم دی او ستا سی پیک ستا دپاره د ټولو نه لوی ګیم چینجر هم دی. اوس الله د خیر کوي چې څه به رانه جوړېږي، خو موږ د پیسو دپاره په دغې اور کې دغې جنګ کې دا نه چې وردننه کېږو، وردننه شوي یو او را شروع شوي. تاسو نه ګڼئ چې یو وارې بیا خیبر پښتونخوا تاسو خپلو خبرو کې وي د ترهګرۍ په ضد کې دا روزانه واقعیت دي پېښې کېږي، ټول سیاسي ګوندونه یو ځای کېدل پکار دي ترهګرۍ خلاف په داسې بدقسمتي دا ده چې د پښتونخوا د خاورې سودا په دې شکل شوې ده چې یو خو یې راته ترهګر کلو پرېښي دي او بل خو یې راته د ترهګرو نماینده جماعت له حکومت ورکړی دی. لہذا دلته بدقسمتي دا ده چې تېر ځل هم پښتونخوا کې عوامي نېشنل پارټي راتله او دلته دا قربانۍ کې دی د بیانیې قرباني چې طالب ووایي چې زه به په 5 ورځو کې دننه د پېښور حکومت ګیروم او زمونږ د مشرانو ورته ښکاره ودرېدل چې بھئی دا د پښتنو حکمراني ده، دا رانه دونه په اسانه شوق نشي اخیستی او په امن به ژوند تېرو. نو هغه وخت هم د بارودو ډېر زمونږ نه مخکې چې کوم حکومت تېر شوی و هغه حکومت او د فوج په ملي بګت پښتونخوا د بارودو ډېر جوړ شوی. نن زه بیا دا اینم چې دغه په ملي بګت بیا هغه ډېر جوړ دی او د خاورې خاوندان به دی.